څنګه چې د مدینې د جانان د مسجد نبوي ښایسته دروازې دي ماشاءالله، او په هغې باندې د محمد صلی الله علیه وسلم نامه لیکلی شوي ده. دغه رنګ چې دی زمونږ د خیبر پښتونخوا په دې یو کلي کې ښایسته جومات دی چې د هغې په دروازه باندې ښایسته د حبیب نوم لیکلی شوی دی. او که نور ته ور طریقې وګورې او کوم خوشبویانې چې وګورې نو د هغه ځای کیفیت چې کوم دی محسوس به شي درته. نو که کوم وروڼه بایګان د دې جومات د دې الله په کور په باره کې معلومات لري نو بالکل زما سره په کمنټ کې شیر کولی شئ. او دا ځای راته صرف وښایي چې دا جومات چې دی دا په کوم ځای کې دی. یقین وکړئ موږ پکې د ماسپښین لمونځ وکړو خو داسې روحاني خوشحالي راته میلاو شوله ماشاءالله سبحان الله. قاري صاحب څنګه بالکل صحیح خبره ده. لکه ته وایي چې بس مدینه کې لمونځ کوم داسې خوشبویي به کېده ماشاءالله څنګه چې هلته کې په کوم قالین باندې کښېنې او تا ته یو خوشبویي محسوس شي. یقین وکړه چې هغه شان خوشبویي چې کوم دی د الله په دې کور کې ده ماشاءالله. او خادمان یې چې کوم دي که نه خدمت کوونکي هغه هم د مدینې د جانان د کور په شان ورجانې اچولي دي ماشاءالله. خدای شته چې زه خو حیران کړم ما وی چېره دا څنګه چل دی زمونږ په خیبر پښتونخوا کې او بیا داسې ښایسته د الله کور ماشاءالله ډیزاین جوړ شوی په محنت سره چې دا په کوم علاقه کې دی. او تاسو د دې د خادمانو ګورئ چې بالکل لکه د مسجد نبوي د خادمانو چې کوم وردي ده نو هغه ماشاءالله دیم ده چې چام جوړ کړی دی او چا پکې تعاون شوی دی. الله دې والله د دې ښایسته اجر عظیم په دوانه جانه ورکړي ځکه چې د الله کور دی. جوړ کړه زنځیر د نیک اعمالو چې لذت ووینې رب سره عشق کې چې بل الله اکبر یا الله کبیره شانورانیت ووینې رب سره عشق کې چې بل شانورانیت ووینې جوړ کړه زنځیر د نیک اعمالو چې لذت ووینې رب سره عشق کې چې بل شانورانیت ووینې رب سره عشق کې چې بل شانورانیت ووینې د شهوانی او غضبی قوت تابع چې نشي د شهوانی او غضبی قوت تابع چې نشي چې بهیمیت باندې غالب یا ملکیت ووینې بل زیره دې جومات خاصیت دا دی دا په یو لاس روپو جوړ دی دې ته نه چې کوم دی چاندې کټ اچولی شوی دی نه دا په چاندو جوړ شوی دی او نه چې کوم دی لکه دا په پارټنرشپ باندې جوړ شوی د ملګرو باندې. دا یو ځوان دی د الله بنده دی چې الله پاک چې کوم دی هغه دا همت ورکړی دی دا جومات دا د الله کور یې آباد کړی دی. نو زموږ چې څومره وروڼه بایګان دي دا ځګې را سره مینشن کړی علاقه را سره مینشن کړي او دا جومات چې کوم دی نو به یې که چا پکې لمونځ کړی دی نو په کمنټس کې راته ووایئ او علاقه کومه وه ده. ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ قدرمن شئ. الله دې موږ او تاسو ټول چې کوم دی وس دس د حق حلال راکړي د خیر سره چې دغه رنګ د الله کورونه آباد کړو. د ابراهیم خلیل الله غوندې ایمان مضبوط کړه چې بیا په هر ځای کې د خپل ایمان قوت ووینې رب سره عشق کې چې بل شانورانیت ووینې رب سره عشق کې